دا بعضې کسان د اختر په ورځو او شپو کې الله جل جلاله خفه کوي او شیطان خوشحاله کوي. دی د اختر په ورځو کې هګۍ جنګوي، چرګان جنګوي، سپیان جنګوي، جوه کوي، شرطونه کوي او د ګناه ځای ته ورځي، یا هغه ځای ته ورځي چې هلته چرګان جنګېږي یا سپیان جنګېږي یا بل داسې د ګناه کار کېږي. ځکه داسې ځای ته ورتلل یا ګناه کول یا هګۍ جنګول یا شرط لګول یا قمار کول، په دې سره رحمان خفه کېږي او شیطان خوشحاله کېږي. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، راسې چې الله جل جلاله خوشحاله کو او شیطان خفه کو. ځکه که چیرې ما ورته په دا کارونه وکړو، په دې ګناه اخته سو، نو په دې سره به الله جل جلاله څخه خفه سي او شیطان به خوشحاله سي. نو راسې په دې ورځ دغه مبارکې ورځې او شپو کې چې د اختر ورځې او شپې دي، په دې ورځو کې الله جل جلاله ته توبه وباسو او د الله څخه بخښنه وغواړو. الله غفور رحیم ده.